بسم الله الرحمن الرحيم. السادس أن يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها. جمع ستویل شي جمع مذکر سالم هغه جمع چې دیږي په اخر کې واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور انہوں مفتوحه وي. شپږم نمبر کې سم اعراب رفع په واو ما قبل مضموم سره وي. واو ما قبل مضموم سره وي. شپږم قسم د اعراب څه ده چې رفع په واو ما قبل مضموم سره وي او نصب په یا ما قبل مکسور سره وي. پوه شئ ٹھیک ده کنه. نصب وجره پس سره ده یا ما قبل مکسور سره او دا اعراب خاص دي څه سره ادریشن سره. جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم اولو ٹھیک ده کنه او 20 الى 90 تک 20 نه الى 90 تک سمته. پوه په خبره باندې څو قسمونه سره خاص دي ادری قسمونه سره. جمع څه دی ویل شي جمع مذکر سالم چې په اخر کې واو ما قبل مضموم انہوں نے مفتوحه وي یا ما قبل مکسوره انہوں نے مفتوحه وي. څو قسمونه سره خاص دي اعراب درو سره کوم کوم جمع مذکر سالم اولو سره 20 سے 90 تک. پوښي دمه ته جمع مذکر سالم څه دی ویل شي واو ما قبل مضموم انہوں نے مفتوح یا ما قبل مکسور انہوں نے مفتوحه دا حالت جری کې ده. پوښي اپو نه شوې اوس جمع څو قسمونه دي درې قسمه لکه څنګه تفصیل درې قسمونه باندې کړو. جمع حقیقی جمع سوری جمع معنوي. جمع حقیقی څه ویل شي چې درې شرطونه پکې شکل او صورت دي جمع وي یعنی په اخر کې واو ما قبل مضموم انہوں نے مفتوحه یا ما قبل مکسور انہوں نے مفتوحه وي. پوهیږئ کنه. او دویم شرط معنی جمع وي معنی څه وي جمع وي. او دریم شرط چې دې ماده نه دې مفرد موجود وي لکه مسلمون دې ماده نه مفرد موجود ده کنه مسلمون. جمع سوری چې صورت هم دې څه وي جمع وي او معنی هم دې څه وي جمع وي. پوهیږئ په خبرې باندې خو د دې ماده نه مفرد نه وي دې ماده نه لکه 20 څه شي 20 پوهیږئ 20 څه دی ویل شي 20 تا او جمع څه ویل شي چې 3 یا 3 سے زیادہ پر دلالت کرے 3 یا 3 پر زیات دلالت وکي نو 20 جمع ده کنه ور 20 باندې دلالت وکړه 30 په 30 دلالت وکړه ټیک شو کنه معنی دې جمع ده او صورت هم دې جمع ده اخر کې واو نون دي. پوهیږئ خو دې مدینه مفرد شته عشرتونه دې مفرد نه ده ویلي عشرتونه دې مفرد نه ده ٹھیک ده کنه ځکه چې عشرتونه دې مفرد وای کنه نو کم از کم 3 باندې بدلت کوي کنه نو 3 عشره جمع کسو بشي په کوم چې 30 ته 20 ویل شوی څه ده په کوم چې دا 20 ویل شوی 30 ته ویل شوی نو 20 د عشرتون جمع نه ده ٹھیک شو کنه. بل د تسنیه معنوي چې صرف معنی دی جمع وي لکه اولو څه شي اولو دې صرف معنی دی جمع ده نه صورت دی جمع ده ځکه چې اخر کې واو نشته واو خوشته خونون نشته ٹھیک شو کنه. او نه دې مدینه مفرد شته ده دې مدینه مفرد شته ده. نو دا اعراب شپږم قسم دا خاص د دغه درې اقسام سره دي جمع مذکر سالم 20 تا 90 او اولو سره. پوه شو په زه به ته وښیم چې وي خو به جمع مذکر سالم به وي خو د جمع به مذکر نه وي. زه به ته داسې ټکي وښیم
چې ابه جمع مذکر سالم په شون وي خو د مذکر جمع به نه وي ښه د مذکر جمع به نه وي نو هغې باندې هم دا برابر سي هغې باندې هم دا برابر سي اگر چې د مذکر جمع نه دي اگر چې د مذکر جمع نه دي لکه سینون سنتون جمع ده ارزون د ارزاتون جمع ده ټیک ده که نه وقیلون د قیلاتون جمع ده ټیک ده قیلون قاف لام واو نون قیلاتون جمع ده و ارزون د ارزاتون جمع ده نو جواب دادا چې مړه مو د جمع نه جمع اصطلاحي مراد ده جمع نه څه مراد ده جمع مذکر سالم اصطلاحي مطلب چې اخر کې واو نون راغله بس دا جمع اصطلاحي ده څه ده دا جمع ده چې کومې کلمې کغه د مذکر جمع یو کدي مؤنث جمع وي خو چې په اخر کې څه راغله واو نون راغله به اعراب هم دغه وي پوه شئ په چې اخر کې څه راغله واو نون راغله نو اعراب به هم دغه وي پوه شئ په وګورئ لږ السادس پیغام نمبر ایکون الرفع چې وی رفع بالواو المضموم ما قبلها واو مقبل مضموم سره والنصب والجر ونصب وجر بالياء المكسور ما قبلها فيا مقبل مكسور سره ويختص بجمع المذكر سالم ودا خاص دي جمع مذكر سالم سره نحو مسلمون وأولو سره وعشرون سره مع اخواتها 20 مع اخواتها ویلي زکه چې دسه نورم شته کنه 30 40 50 تر 90 پورې پوښ نور کوم د حیان چې دي هغه ته مراد دي ښه تقول جاءني مسلمون و20 وأولو مال ورأيت مسلمين و20 وأولي مال ومررت بمسلمين و20 وأولي مالنا پوښ په یو اشکال ذهن درسي چلکه تو تسنیتا رپا دی فالف سکړه نصب وجر د پیامه قبل مفتوح سکړو او د جمع مذکر سالم اعراب دی رپا په وا مقبل مضموم سا او نصب وجر د پیامه قبل مکسور سکړو دا ویری ٹھیک ده کنه نو جواب دادا چې اعراب موسر دریو سرو دریو الف واو او یا الف واو او یا کچره دا غدری وړه متصنیه ته ورکړی وای نو جمع بغیر د اعراب پته شی وای او کدری وړه مو جمع ته ورکړی وای نو تسنیه بغیر د اعراب نه پته شی وای ٹھیک ده نو چې موږ تقسیم به کو سبه کو تقسیم به کو بکې نو تسنیه کې مؤلف حالت رفع جوړ کړل ویلې زکا چې مکله فعل وکتل نو فعل کې تسنیه دی پورا علامت او فاعل څه شي وي الف وی رجلا یضربانی څه شي یضربانی الف ده کنه نو الف مون سره خاص کړ تسنیه سره خاص کړ ځکه چې فعل کې مې سره و تسنیه دی پورا فاعل او علامت دی تسنیه و پوهیږئ جمع ته مو حالت رفع کې واو ور کړ جمع کې حالت رفع څه ور کړ واو ور کړل نو ویلي زکه چې مو فعل ته وکتون فعل کې علامت دی فاعل او د جمع علامت او فاعل د جمع علامت او فاعل واو ورتله نو اسم کې څه وکړل جمع د پر واو کړل پوه شئ په پته حالت نسبی وجری شو نو په تسنیه کې مم نسب د جر تابع کړل او په جمع کې مم نسب د جر تابع کړل خو فرق مو دا وکړل دوړ په یاد سره ده کنه چې په تسنیه کې مو یا ما قبل مفتوح کړل او په جمع کې مو یا ما قبل مکسور کړل ویلي ځکه چې تسنیه استعمال زیات ده تسنیه استعمال زیات ده نو فتحه هغه ده کنه اخف حرکت ده سپک ده نو متسنیه ته ور کړل او جمع ته مو ور کړل کسره ور کړل پوه شو اوسې چې وعلم ان نون التسنیه مکسوره ابدا
چې د تثنیې نون به همیشه مکسور وي و نون جمع سلامت مفتوحة ابدا او د نون د جمع مذکر سالم به همیشه څه وي اب مفتوح وي ټیک شو کنه پوه شوې او پوه نه شوې نو چې دا یې ووي دې نه جمع مکسر یې ووښکله څه ته ووښکله جمع مکسره ته ووښکله ویلې ځکه چې جمع مکسر اعراب په نون باندې بدلیږي لکه شیاطین څه شی شیاطین لیکن نون شته اخر کې که نه نو دې باندې به اعراب د عامل مطابق ورسي ښه څه مطابق ورسي عامل مطابق به وي پوه شو په خبرې باندې او بله به فایدت وکلاهما تسقطان عند الاضافة و چې کله اضافت وشي نو بیا الفونه یا واوونه دا به غورځېږي ښه نونه الفونه کله چې اضافت وشي تثنیه و د جمع نو نون به څه کېږي غورځېږي به خو که چېرې الف لام پې داخل شو بیا به نه غورځېږي که الف لام پې داخل شوله بیا به وده که څه بیا به نه غورځېږي ټیک ده که نه وګورئ ته وعلم ان نون التثنیة مکسورة ابدا نون د تثنیه به مکسور وي همیشه و نون جمع سلامتی و نون د جمع مذکر سالم مفتوحة ابدا مفتوح وي همیشه وکلاهما تسقطان یعنی مطلب چې په درې وړو حالونو حالت رفعي حالت نسبي حالت جري په ټولو کې په نون باندې سفر که نه غورځېږي وکلاهما تسقطان او دا دواړه غورځېږي یعنی نون تثنیه او نون جمع غورځېږي عند الاضافة د اضافت په وخت کې تقول جاءني غلاما زید و مسلمو مصر ټیک ده که نه غلاما زیدین اصل کې غلامان یې وکړه خو زید طرف ته چې اضافت وشوله نو غلاما شوله و مسلمو مصرین اصل کې مسلمون و نو بیا څه جوړ شو مسلمو نون ته وغورځه مسلمو مصرین شوله پوه شوه بس ته